زمونږ په ملک کې نن سبا د ګیس غټه مسله راغلې ده او زمونږ ملک چې دی هغه ایټمي ملک دی. ځینې کسان وایي زمونږ سره ایټم بم دی، دشمن چې دی هغه موږ ته په بد نظر نشي کتلی. نو په دې ویډیو کې به په دې باندې بحث کوو ځکه چې نن سبا د ګیس غټه مسله راغلې. که پیټرول وګورئ نو د پیټرول په ریټ کې چې دی اضافه راغلې ده او د حکومت نور هم اراده ده چې نور به هم په دې کې اضافه راولو، لکه نور به دام سیوا کوو. ځکه وزیر اعظم د طرفه چې کوم خبر راغلی دی نو هغه وایي چې موږ تاسو له دا اوس ریلیف درکړو. دا 2 هفتې دغه شانتې خبره وکړه. نو راتلونکې هفته چې ده په هغې کې به هم په پیټرول کې چې دی اضافه دې راولي. د سره وجې نه راولي چې جنګ په ایران باندې دی، د امریکې او د اسرائیل سره دی. دغه شانتې عرب ممالک چې دی هغه په کوم مشتیا کېږي او ګراني چې دی هغه زموږ په ملک کې راغله. شارټېج چې دی زموږ په ملک کې راغی. جازونه بیا هم بندرګاه ته چې دی راځي، تیل چې دی دا راوړي او باغې د بره په ملک کې چې دی د ګیس شارټېج دی. ګیس چې دی دا نه میلاویږي. د اختر ورځې دي نو 3 ورځې چې دی د چوټي ورکړي ده. بل لا چې سی ان جي پمپونه چې دي دی ورسره هم بند کړي. چې سی ان جي پمپونه بند کړي نو زیاتر ګاډي چې دي هغه ال پی جي ته راوړېدلې او د ال پی جي استعمال چې دی هغه هم سیوا شوی. د دې د وجې نه ال پی جي چې د هغه یو میلاویږي نو یو په ریټ کې چې دی د حد نه سیوا اضافه راغلې ده. ځینې دکاندارانو ګران کړي، ځینې د هغه ځای نه چې دی هغه ګرانه شوې ده. نو په 1 کیلو کې چې دی 150 روپۍ ګران شوي، کم چې به 230 روپۍ میلاوېدلو هغه اوس میلاویږي په 380 روپۍ باندې میلاویږي. په ځینې ځایونو کې په 250 میلاوېدلو. نو دغه شانتې 120 130 روپۍ چې دی اضافه راوستي. تاسو را سره هم د خپل علاقې ریټ چې دی دا لازم شیر کړئ. خو ځینې کسان وایي زمونږ ملک چې دی هغه ایټمي ملک دی. زمونږ ملک ایټمي ملک دی او ایټم بم چې دی دا ورسره شته او دا خلک په جنګ کې حالو استعمالوي. کله چې ملک بیخي ختمیږي نو په هغه وخت کې استعمالوي. خو کله که زمونږ سره د یو ملک جنګ شو، دا حالت سات چې دی په ایران باندې جنګ دی، زمونږ په ملک باندې جنګ نشته. دلته کې چې دی پیټرول ریټ ور وختلو، د غریب د اغستو چې دی پیټرول نه دی. ځکه هلته کار سره ریټونه چې دی هغه له دې سره سیوا شو. یوازې دا پیټرول ګران نه شو، د دې سره لاندې چې کوم سیزونه دي د خروسکو هغه سره مکمل ګران شو. دغه شانتې د ګیس چې دی د هغې شارټېج راځي. نو دغه شیزونه چې دي دا موږ ته د بل ملک د جنګ د وجې نه چې دی هغه موږ ته اوس ګران میلاویږي او شارټېج چې دی هغه هم دی. نو که دا جنګ زموږ په ملک باندې شي، الان ساعت د هغې نن 30مه ورځ ده که 40مه ورځ ده د هغې جنګ و، د هغې دغه ورځ ده. که دا جنګ زموږ باندې ملک باندې راشي او دغه شانتې بندرګاه د هر سره بند شي نو دلته به مکمل شارټېج راشي او خلک چې دی هغه به هسې د لوږې نه مړ شي. لکه ایټم بم ته چې دی هغې ته هم ضرورت را نه شي، ایټم بم په بل ملک باندې استعمال چې دی دا هم نه شي. د هغې نه مخکې چې دی زموږ ملک به ختمي. ولې چې د دې سره ذخیره نشته. دې دا پکار دي چې اوس په دې ټایم کې دې سوچ وکړي چې د پیټرولو د ګیس د هر شي د دې سره دومره ذخیره چې خامخا د 100 د 200 ورځو پورې چې دی د دې سره ذخیره چې د دې سره دغه پرته وي. که په دې باندې جنګ راشي دا د دې سره پروت دی. نو 50 ورځې د بل ملک جنګ دی، په هغې کې بیا هم لا جازونه راځي. جازونه پاکستان ته راځي او په هغې د بره چې دی دلته کې شی نه میلاویږي او د حد نه چې دی ریټ سیوا شوی دی. نو دغه ایټم بم چې دی دا بیا کار نه کوي. حکمرانانو له پکار دی چې هلند ساعت د دې شیزونو ذخیره جوړه کړي او په ملک کې د ګیس چې دی د هغې کمي راله. د ګیس چې دی هغه د ریټ چې دی د حد نه زیات سیوا شو. لکه 150 روپۍ چې دی په کیلو کې سیوا شوي دي. ځینې کسان به دا مني هم، نو ځکه په ځینې علاقو کې کیدی شي یو 100 روپۍ چې دی د دې نه ارزانې 100 روپۍ خو په هر ځای کې چې دی اضافه راغلي. نو تاسو را سره هم د خپل علاقې ریټ چې دی لازم شیر کړئ او د دې په باره کې ستاسو څه خیال دی. خپل رایې چې دی دا لازم هم زموږ سره شیر کړئ.